شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول صدق الله خالقنا العلي العظيم. اللهم بارك على محمد وعلى آله حمد سناد فاقر دقانا الله جل جلاله فقوى نفاك وفرمع ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نبي عليه الصلاة والسلام سپکم کال پیدا کېدی په هغه کال باندې الله جل جلاله پر یو قوم باندې ډېر غټ عذاب راغلی. علماء کرام فرمایي وایي د بعضو انبیاء کرام دنیا کې ژوند کوي زندگی کې ګرځي بیا خود ته معجزې ورښکاره کوي. بعضې الله تعالی دومره قوي انبیاء کرام رسولان پیدا کړي دي چې هغو له مرګ د پیدا کېدلو د خود مخته هم معجزې وي. له بیا دنیا کې ژوند کې بیا هم الله تعالی معجزې ورکړي. په کوم کال چې نبی علیه الصلاة والسلام پیدا کېدی په هغه کال باندې د یمن یو بادشاه و ذونواس په اتېر علاقې کې چې تېر شو هغه خلک مسلمانان چې اورود به یې وغورځول. ذونواس او دوه درې باچاهان نور ول دا په یمن کې په دې خاطر باندې د ژوند کولو سره ګډ شول چې موږ به یو داسې لوی غټ عالیشان کلیسا ونیم عبادتګاه د عیسایانو د یهودیانو د سیکانو چې کوم لوی عبادتخانې هغه کلیسا به یو ډېره غټه لویه کلیسا به جوړوو. له دې بعده به خلک په کلیسا کې عبادت کوي او مکې مکرمې ته به نه ځي. هر کال حجان صاحبان او کعبې شریف د دې طوافونه کوي، حتی قربانیانې کوي، لبیک لبیک وایي. دا به زیاته بند شي. ټوله خلک به اول عبداللې راځي د خپل کلي کې په خپل وطن په خپل ملک کې چې کوم موږ ځای جوړ کړو په دا ځای کې به کوي. دا عرب دا ډېر زیات خواب رسوله ورغلی د شپې چې ما ورغل دا کلیسې ته به وننوتل. چا به کلیسې ته اور ورکړی، چا به په کلیسې کې غټې میتیازې وکړې، چا به په کلیسې کې بېدبېرې کولې، غځېدې او په زوره پښې به غځولې ولې، چوپ رد به ویلې، بېدبې به مستاخې به کول، خوند به بل چې څنګه له کعبې شریف بند شو کار له قتلو بیا مړه کوي. خامخا به راځو په دې ځای کې به عبادت کوو. هغه کلیسا یو ورځ یو عربیانو مسلمانانو انصارو عربیانو دا راپورته شول کلیسې ته اور مار کړی او له اور سره یو عربي هلته غټې میتیازې هم په زور په دخول تر مخې وکړې او دا اعلان یې وکړی چې دا کوم چا دا کلیسا جوړ کړې د کوم خدای هغه خدای زه وینم چې خدای په ما څه کولی شي که نهشي کولی. زمونږ د کعبې شریف خدا اصول دی چې
چې کوم انسان په کعبه شریف په حرم شریف دننه یو مسلمان او بل مسلمان ته خوش کوي الله تعالی انسان باندې په خپل کار غضب کوي موږ دا ګورو چې دا څنګه هغه ابرهه د دې لشکر مصر د دې کلیسې باچاو زونواس د دې کلیسې باچاو زونواس چې ستیم هلته په مسلمانانو باندې ظلم وکړي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم نو دغه دوه بچانو کې دا یو بچا زنواس دغه په خپل ملک انت ظلم شروع کړي مسلمانان شیران کول اوروت الغدول الله تعالی دې په قهر په غضب نه ولې لاړ په سمندر کې غاص پاته ابراهیم بچا شوی ابراهیم بچا چې ستیم د عربی نه ولې ولتا شوی د خبر راکړي یا وې مو د غم راکړي نو ورته زموږ د مکه مکرمه تاسو بچی دا هغه ذات دې ذات دی الله هغه انسان کبل انسان د تکلیف رسي الله تعالی په خپل مقام غضب نشي دغه خبر ما نه خپل کې څو واره غټ امتیاز کړی او ما یو توان درسل اعلان وکړي چې باس دې بالا بزو لشکره به تیار زبر بیت الله شریف د کعبه شریف بنړو کعبه شریف نام نشان ختمو ابراهیم حبشي بچانو ته نور ملکو ته اعلان وجغور ولې جره چې ما ته هتیان راکړي پلان راکړي او اسلحه راکړي توري او زغري او پلانای چې زولار څنګه شي پرونه دا سی پلان چې زیاده په ځنګل او په وچو پرنده کې داسې زولور پل بیا بلبل پل نه دا پل محمود وي محمود پل سره له او پلان یا سره له شپږ پلان دا پلان ورته وځي زنجران اوس په زنجران ورته راوړل سخت زورور نور سخت شان اسلحه او اسباب او سیستم دا ټول ورته راوړل ابراهیم بچا فزروا لشکر تیار کړي روان سي د مکه شریف فات ډیر روان سي په دې لار کې یو قبيله ولا د مسلمانانو هغه دا درک لګي چې ابراهیم روان دي کعبه شریف نه هغه وروتل د وجنګ په مخ وروتل الله تعالی هغه ټول شي داس لاړو دنیا ختم شو دا ټول مسلمانان ختم کړ بیا بل قبيله بل باچا او سردار له هغه مسلمانانو غټ سخت لري هغه سړی خبر شو چې ابراهیم روان دي لشکره مخه دی ورله سره خپل یاران دوستان سره لشکره ابراهیم بیرته پر زور ورو دا مسلمانان نمشي دا نفیل بن حبیب دې قبيله چې کوم سردار د مسلمانانو نور ټول شهیدان دا سردار نوم راکول سردار د ځان سره هغه بل مسلمان سردار چې ولې چې کوم هغه نو کسان ول هغه ټول شهیدان د نوم راکول د ځان سره روان کړ د ځان سره وته له ځان سره روان کړي دا وراله دا پړاو دا لشکر دا پزرها او په انسانانو باندې لشکر پلان او آسانو سخت لولي درانه اسباب را روان کړي دا کعبه شریف باندې دا رانو د طائف و مکان ته کعبه شریف ته نزدې یو مقام دی هغه مقام ته کې طائف د طائف و مقام ته راته آرام وکړي چې نن به آرام کو
سبا ورځو بیا سهار وخته به ورشو کابل ته به حمله وکړو چې څنګه دې طایف ته راورسېدل د نبي علیه الصلاة والسلام د نیکه 200 اوښان د نور عربیانو له اوښانو سره ګډ اتر سرېدل په دغه غرو کې ابراهیم دا ټول اوښان یې نور لاړ د ځان په قید کې راوستل قبضه یې کړه سهار و د نبي علیه الصلاة والسلام نیکه ته عبدالمطلب ته چې دا خبر ولګېد دا حالاتو ته معلوم شول چې څه کوي زما اوښان یې ونیول نو فورا ورغی هلته به ابراهیم لښکر ته ځان ورسول ابراهیم له ډېرې ویرې له لاسه چې څه کوي دا د نبي علیه السلام نیکه مبارک ودلی فورا یې دا خپل چوکۍ پرېږدي لاړې ښځه ورته چېرته نو سوچ یې دا وویل چې دغه نبي علیه السلام نیکه چې کوم را روان دی دا یقینا معلومه ده چې دا ډېر سخت سړی دی دا به له ما سره مقابله وکړي نو څه چې ما ورته راغلی نو ته یې ویلې چې ته په کوم نیت راغلی او په داسې سخت لښکرو په داسې سختو خلکو باندې زه راغلی کعبه شریف نړوم بیت الله شریف نړوم او زما اوښان تا نیولي ول بلکل ما نیولي زما اوښان راکړه هغه ورته ویلې ابراهیم ورته ویلې زه په دا سوچ کولم ته به له ما سره بیت الله شریف باره کې وجغېږې ته نو ما په خپل جایداد په خپل دنیا کې رسول ورته ویلې نبي علیه السلام د کور ته مبارک ورته ویلې خبره دا کوم دا د اوښانو د 200 اوښانو مالک الله تعالی ځکه ګرځولی زه بې غم خورم د کعبې شریف مالک دا کعبه ابراهیم خلیل الله جوړه کړې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې د اصل مالک اصل ذات اصل باچا اصل ذموار چې هغه الله دی الله یې پوهېږي خپله ذمواري یې پوهېږي زه د دونه لوی غټ لښکرو مخکې مقابله نه شم کولی اوښان یې ځنه واخل ځنه روان سوی راغی د بیت الله شریف د دروازې ته چې کوم د کعبې شریف اوس هم دا دروازه چې ده هغه دروازې ته مخامخ ولاړ دی چوکاټ کړی یې نیولې ده دا کونډۍ کوم چې دا دروازه به بندېږي ده نیولې ده شاته د خپل قوم مسلمانان دا ټول اریان پاتې شول چې په موږ کې سخت زورور سردار هغه دی د هم هتیار واچول دی هم په شاسې نه جګېږي نو که بیت الله شریف کې ونړوې به څه کوو که کعبه شریف ونړوې به څه کوو یا مونږ عبادت چیرې کوو نو دعا یې شروع کړه الله تعالی ته یا اله رحمانه ته د خپل کور په خپل سبب وګرځېږي ته په خپله یو سبب وګرځې موږ عاجز یو له دغه کمال لښکر سره مقابله نشو کولی الله جل جلاله سهار وختي د طایف د سیډو له اطرافو له خوا داسې مرغان روان کړل چې د هغو مرغانو د کوترې زخلوز وجود یې کوچنی سرې منګولې تکه تورې مشوکه ده بیا 3 کاڼه یو په خولو په منګولو کې په دا بل منګولې کې راخیستل روان هغه د قبیلې سردار هغه په لارې چې مسلمانان شهیدان کړل سردار چې قیدي کې له ځان سره روان کړ هغه قیدي سردار راغی هغه لوی غټ پیل هغه لوی غټ هدي هغه محمود چې نومیږي هغه پیل د هغه غوږ پرده یې داسې ورپورته کړه په غوږ کې ورته وژغلې ویل ای محمود ته چې پر کومه خوا روان یې پر کوم کار پسې روان یې ته د هغه چا په خلاف روان یې کوم چا چې ته پیدا کړی که د ځان خیر غواړې مخه چپه که بېرته روان سه له دې خوا څخه سهار چې څه چې دا مرغان راوړل د دوی نه پس وختلې دا پیلان مې ولاړول د پیل چې څه چې مخ د شام وخوا ته کړی دا به ولاړ شو روان به شي د یمن وخوا ته به کې ولاړ وسلې بلې خوا ته به کې ولاړ وسلې چې څه چې مې د کعبې شریف وخوا ته به کړی پیل به ښه زور وکړي نه به ولاړی دومره نه پس وختلی چې د اوسپنې لوی سرې تر لاندې کړې درانه درانه او ټوله خلک تر لاندې شول سپک سپک یې پورته کړل مګر دا پیل به ځان نه پورته
ویې ټکول په زخمونو باندې وړل په تورو تورو شانو باندې وړل اور یې ورته واچول الله جل جلاله فاطمه مرغان سره ورسول ورته راورسول دا مرغان هر ډول به دا رقم راغورځوله په هر ډول به د انسان کاڼ لیکلی وي په هر کاڼ به د انسان نوم لیکلی وي دا ډبره به راتل د انسان پر سر ولګېدله د انسان به زره سرې کړی سرې به هم داسې سرې کړی دا رقم به جزخوا او دا بدن به دا رقم شی جوړ شوی الله تعالی فرمایي که عصر مقبول لکه اولا کروړه دا معده ده دانه دانه خاشه خاشه ټوکرې ټوکرې ذرې ذرې بیا دا کروړه چې څه ټیم حیوان وخوري غوایه وخوري وزه یې وخوري بیا دا کروړه نور هم ختمه شي خرابه شي که عصر مأکول لکه خوړل سوی کروړه دا غوښې او دا بدنونه دا رقم شول ابراهام ځان بچاو کړی خو بیماره شو سخت دا رقم ډبرې په بدن باندې ولګېدل په بدن کې داسې مرض ور پیدا کړی چې څه ټیم دی تر یمنه پورې رسېدلی په یمن ته چې رسېدلی د ده جسد دغه رقم چې لکه عصر معقول خپل سوی کړو ټول لښکر لاړ تباه او برباد کعبه شریف محفوظ مسلمانان هم محفوظ او د نبی علیه الصلاة والسلام د نیکه مبارک 200 شان هم محفوظ دا د نبی علیه الصلاة والسلام او هغه کال چې په دا کال د نبی علیه السلام پیدا کېږي نو د نبی علیه الصلاة والسلام له ولادت څخه مخکې دا معجزه وه چې دغه واقعه کېږي الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام د کور د الله د بیت الله شریف د خپل کور داسې اجازه کړ نو وضد بقرآن مجید کې فرمایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیات ته نه درغلې تا نه درېدلې فعل ربک الله تعالی څنګه کار وکړي باصحاب الفیل اصحاب الفیل دا خواندان له هتیان ولا دخه هر کله چې انسان کې غرور پیدا کېږي یا د مال یا د قوم یا د نسب یا د ملک یا د علاقې یا د یو عدې زه باچا یم زه امیر یم فلانه یم ډینګه یم زه دا شی یم زه هغه شی انسان کې د هلاکت چې یو سبب پیدا کېږي هغه همیشه لوی غټ شی هغه لوی غټ شی هلاکت د ده لپاره سبب وګرځي بیا د دغه انسان چې نوم اخیستل کېږي د ده خاص نوم نه اخیستل کېږي دا د هلاکت د شي نوم یې ورته اخیستل کېږي دا سړی باچا و په غرور کې راغله خدای فرق کړی دا نه نوم یې نه اخلي چې فلانی نوم دغه اصحاب الفیل دغه نوم ابراهام و دا هغه کوم دی باچا مګر الله جل جلاله ورته وایي اصحاب الفیل خاوند د هاتیانو د فیلانو والا ځکه انسان چې په کوم شي کې په غرور په تکبر کې راځي یا د عدې یا د قوم یا د ملک یا د بل شي والا کې بیا د الله تعالی ورکوي بیا چې دی د نوم یادول کېږي دی بیا دغه شي له وجې یادول کېږي د هلاکت سبب له وجې کېږي دی د کوم شي له وجې هلاک شو الله تعالی فرمایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیات بوینه کیدهم دیدارکم فی تضلیل په هلاکت شو دیدار کم ځان واچول په تدبیر کې کیدهم په تدبیر کې راو فی تضلیل په گمراهی کې وارسل علیهم الله تعالی فرمایي ولد په دې باندې طیرا مرغان ابابیل مرغان دا ولد ابابیل مرغان داسې مرغان چې په روح زمین باندې نسته په دنیا کې نسته بعض علماء کرام فرمایي چې په دنیا کې هم شته خو دا کوم ځای کې دي چې انسان ادراک نشي کولی معلومات نشي کولی ځکه دا داسې د الله جل جلاله یو خاص حیوانات چې د کوترې چې اصل خپل بدن دی د کوترې تر جسد لوی جسد شنه وزرونه دا د کوترې رقم دی او پښې تکې سرې مشوکه یې تکه توره د دې جسد هم شاوخوا تک تور دی دغه مرغان ته ابابیل وایي ابابیل مرغان الله تعالی فرمایي وارسلنا علیهم الولد فدیما طیرا مرغان ابابیل مرغان
ترميم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول تاكل مكو فداس حسابك فجعلهم كعصف مأكول جدي سين خلد سيكون ترميم دانا بدانا باشره باندرالا حجار داس دبرة تركيجين الله تعالی فرمایي چې ما و دې ډبرې ته داسې ترمیم ورکړی لکه لمده خټه چې سړی راواخلي بیا یې په اور کې کښېږي اور هغه پخه کړي مثال لکه خښته مثال لکه بټۍ کې چې د خټې شی د خاورې شی ته کښېږي هغه تاسو در پوخ دغه ډبرې دا داسې پخې سوي وې په اور باندې ترمیم بحجارة د دغه ترمیم سوی حجاره د دې ډبرو بسجیل دغه لاندې خټو څخه په اور باندې لکه اور لکه د خټه چې په اور باندې واړی چې لکه خښ ده لکه په خس بیا الله تعالی فجعلهم كعصف مأكول من دې وبد په دې باندې راکنه نو كعصف مأكول دې دار کنسول لکه خلصې فروړه تر ورسان د الله جل جلاله هر سورت په هر آیاتو کې و انسان ته نصیحت تقریر وعظ په دې کې خاص کر دغه شی چې یو د الله تعالی سره مقابله وکړو قطعا مقابله وکړو علماء کرام فرمایي څوک سره الله تعالی سره مقابله کول غواړي هغه درې کار وکړي د مسجد د مدرسې د قرآن په خلاف دا د الله تعالی سره مقابله ده بل د علماء کرام په خلاف دا د الله تعالی سره مقابله ولې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي څوک چې زما و علم یا زما و آل ته بد وایي هغه داسې لکه ما نه چې بد وایي څوک چې ما ته بد وایي من عاد لولي الله تعالی فرمایي فقد آذنته چا چې زما له ولي سره دشمني پیدا کړه هغه دا رقم دی لکه ما سره چې دشمني فقط آذنته په الحرب هغه سره مقاعد برای راست ما جنگ دو جنون دریم کار دا و د انسان د سود شو محترم دوستان د سود دوه اویا قسمونه دي دا کوم سیستم چې بازار کې وکړي وینه نمونه په انګلیش کې دي دا هو سود دی کوم چا چې اخصني هغه پریشان هغه غر تباہ برباد کوم چا چې ورکړ دي هغه پریشان تباہ برباد کوم چا چې پرده ورکړي چې بالکل صحیح ده هغه انسان ځخه مالو کړه حالات د سود دوه اویا قسمونه دي مفتی دکتور اسماعیل صاحب داماد برکات باندې فرمایي خبر دا درې قسمه جنگ کوم انسان علماء کرام فرمایي چې کوم څوک الله تعالی جنگ غواړي دا درې کار په ځان کې دي الله تعالی موږ د حالات وسه دعاء الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم الحساب ادخل جنة على الله يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله